أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. نننی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ هود پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 12 13 14 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. اوس دې ځکه کې الله رب العزت چې نو هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. دې متعلق نو هغه واقع تفاسیر کې لیکلي ده چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته د مکې مشرکانو چې په هغې کې د یو نوم چې نو هغه عبدالله دغه مخزومي قبیلې سره چې نو قبیلې بنو مخزوم سره تعلق ساتلو. نو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نو هغه دی ویلو چې تاسو د الله پیغمبر یو حق او سچ یې. نو چې کله ته د الله پیغمبر او حق سچ نو بیا په تاسو باندې نو الله پاک څخه خزانه ولې نه نازلوي چې تاسو دومره د فقر ژوند تېروئ. نو د فقر د ژوند نه پکار دا ده چې ته د الله پیغمبر ستا سره چې نو هغه څخه خزانه وي او هغه خزانه کې نو هغې نه ته په خلکو لور کې خلک به نو هغه ستا سره خوشحالېږي ستا سره به ایمان راوړي. نو پکار دا چې ستا سره غټه خزانه وي. کله به ورته چې ته د الله پاک نو هغه پیغمبر او حق سچ نو پکار دا چې ستا سره یو فرشته راشي او هغه فرشته چې نو هغه ستا تصدیق شروع کړي چې هغه ستا یکته خلکو ته وایي چې او دا د الله پاک حق او سچ پیغمبر دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به دا خبرې چې نو هغه ګرانېدلې ځکه د الله پیغمبر خو به دوی له چې نو هغه څه کولو دعوت ورکولو. کله به ورته دوی چې نو هغه دا خبر وکړله چې تاسو نو هغه داسې وکړئ چې زموږ د دې خدایانو بتانو چې نو هغه بد مه وایئ. نو د الله د پیغمبر چې نو هغه دا شولو که چېرته د دوی د خدایانو چې نو هغه بد ونه ویلی شي نو بیا خو په وحي کې کمې راځي ځکه دا خو غیر الله دی او د دې تردید چې دی نو هغه لازم دی. دویم طرف ته به د الله د پیغمبر دا خواهش او تمنا وه چې د خلکو د جنیا نو هغه هدایت نو هغه وکړلی شي دې ته د الله پیغام چې نو هغه واورولی شي. مخکې نه به د دوی چې نو هغه د الله د پیغمبر سره چې نو هغه دا خبرې کېدلې زه په دې چل به د الله د پیغمبر زړه چې دی نو هغه تنګېدلو. الله پیغمبر چې نو هغه په دې باندې خفه کېدلو ځکه چې کله به دوی پیغمبري چې نو هغه د اسبابو سره وتړله چې دا سره چې نو هغه د فرشته راشي او د هغې ستاسو باندې چې نو هغه خزانه دې نازله شي. نو دې دلته به الله پیغمبر وی چې دا اوس دې د خزانې سره چې نو هغه د نبوت او د مال د یو بل سره څه تعلق دی. د دې خو په آپس کې نو هغه څه تعلق هم نه جوړېږي. علم نبوت د الله نبوت چې نو هغه او وحي پیغمبري ورکول دا جدا شیز دی. دنیا خزانه وغیره چې نو دا جدا شیز دی. او دویم طرف ته به چې نو هغه د دوی د وحي د دوی چې نو هغه د دین تعلیم دوی له ورکول نو دا به دا کول که اوس دا پرېږدی چې دغه نه کېږي دلته که دا وشي چې د دوی چې نو هغه پرې خوشحاله شي څه معجزه دې څه ښکاره شي نو ځکه الله رب العزت د هغې نه په دې تعبیر وکړو فلعلک تارک بعض ما یوهم که نه نور د الله د پیغمبر نه دا د سره ممکن نه دی نه قصدا نه خطا نه نسیاین نه سهوا
په یو صورت چې نو هغه د الله د پیغمبر نه د دې خبرې امکان نه وي چې د الله پیغمبر چې نو هغه وحی چې نو هغه ټول ونه رسي ځکه الله خو خپل پیغمبر را لېږلی د وحی د پاره نو چې کله الله پاک خپل پیغمبر د وحی د پاره را لېږلی د هغې د پیغام د پاره چې نو هغه را لېږلی نو بیا د الله د پیغمبر نه خو سره د دې تصور چې نو هغه په یو صورت هم نشي کېدی نو الله رب العزت ورته دا صرف د دې لپاره وي چې د سره دغه فکر هم مکوه او د دې په دغه خبره باندې تو خفه کېږه هم دوی ته د کم غم او تکلیف درسوي په دې باندې چې نو هغه تو مه غمجن کېږه مه خفه کېږه انما انت نذیر تو خو یېرونکی او بیا داسې یېرونکی هم نه مخکې مونږ د نظیر معنی کړې وه مونږ مې نظیر هغه یېرونکی ته ویلی کېږي چې هغه انسان یری خو سره چې نو هغه د شفقته د کس نو هغه یری خو دغه کس نو هغه د سره د شفقت نه نو هغه یری دغه سره د شفقت او د رحم وي نو الله پیغمبر دغه خو یرول کې خو سره د شفقت او په دغه کې سره بشارت نو هغه پکې سره هم دی ځکه چې د الله پیغمبر څوک چې اطاعت او په دې باندې راشي نو بیا ته د الله پیغمبر د جنت نو هغه زیری اوري نو الله وی دا ستا کار نه ستا کار نو هغه وحی پیغام رسول دی تو الله د طرف نه نو هغه نظیر مقرر شوی چې کم نه مانی دا غوی توعید او رون کوي والله علی کل شیء وکیل الله تعالی په هر یو شی باندې نو هغه نگهبان دی ام یقولون افترا دویم آیات نو آیات نمبر 13 کې الله وی آیت دی وی چې دوی دا قران پاک د ځان نه جوړ کړي دی نو الله جل جلاله نو هغه وي او دې ستانه نو هغه معجزې غواړي چې پتا سره د پرشتہ راشي او تابانه یو خزانه راشي او تعالی د ډېر مال درکړي شي نو الله وی دې معجزه غواړي نو معجزه مطلقاً معجزه الله پاک پیغمبر لور کوي خو مخکې مونږ د وضاحت کړو چې پیغمبر په لاس چې خارق العادت شي ظاهر شي د معجزه ویل کېږي خو معجزه ګورې د الله په اختیار کې د پیغمبر په اختیار کې نه دغه په خپل مرزي سره نشي صادر کولی نو الله وی دوی دا وی نو دوی چې کله د خبره کوي نو قران نو هغه د ټولو نه لوی معجزه د ستا باندې ستا د نبوت قران پاک د ټولو نه لوی معجزه ده نو چې کله دا د ټولو نه لوی معجزه ده د دې دا معجزه و منی کنه نو دوی وی چې تا دا قران د ځان نه جوړ کړی دی قل نو اوه ورتفعتو بعشر سور مثله تاسو هم راوړی دغه شانت چې نو هغه لس سورتونه هغه هم مفتریات د ځان نه جوړ کړی شوي تاسو وایئ چې دا قرآن ما د خپل ځان نه جوړ کړی دی نو تاسو خو هم زما په شانتې عرب یې بلاغت او فصاحت چې دی نو هغه درځئ او اهل لسان یې جمع چې دی نو ستاسو هم عربي ده نو ما چې دا کم کلام پیش کړی دی تاسو هم راجمع شئ او تاسو هم دغه شانتې کلام چې دی نو هغه پیش کوي که نه نو بیا مخکې مونږ هلته ویلو دوی د هغې نه عاجزه شولو و سوال چې نو هغه دلته یو ورکوټه شانته سوال ذهن ته دا راځي چې په دې صورت کې نو هغه مفتریات لس صورتونه چې نو هغه به اشر سور مفتریات نو ذکر شي او وز د دینه په دې مخ کې صورت کې صورت یونس کې نو هغه تیر شولو به صورت الله ویلو یو صورت ویلو نو چې کله آلت دی لس نشول ذکر کولای هغې نه عاجزول د یو نه عاجزول نو دلته خو د لسو نه په طریقې اولا عاجزه دي نو بیا څنګه الله پاک دوی ته اوس نو هغه او ترتیب نزولی په اعتبار سره هم سورت یونس نو هغه د سورت هود نه نو هغه مخکې نازل شوی دی او ترتیب مصحفي کې نو هغه سورت یونس نو هغه د سورت هود نه مخکې دی نو چې یو سړی د یو نه عاجز نو هغه به لس وکړي نو جواب یو دا دی بعضې مفسرینو لیکلی دی چې سورت هود دا چې نو هغه په ترتیب نزولي سره د سورت یونس نه نو هغه مقدم دی لاول د لس سورتونو ولو بیا د هغې نه وروستو نو هغه د یو سورت ذکر شو خو علامه ابن هغه مبرد رحمه الله هغه فرمایي چې دا قول صحیح نه دی صحیح قول چې نو هغه دا دی چې سورت یونس دا د سورت هود نه مخکې نازل شوی نو چې کله مخکې نازل شوی دی نو بیا ولې چې نو هلته د یو صورت او اوس پسې لس و چې یو یې نشو پیش کولی نو لس به څه پیش کړي نو د هغه بیا جواب ورکړی دی وایي په صورت هود کې چې د کم یو صورت په صورت یونس کې چې د کم یو صورت ذکر ولو نو په هغې کې احکام مغیباتو وعید او وعده په اعتبار سره ویلو چې تاسو داسې یو صورت پیش کړئ چې په هغې کې احکام هم وي
پای کې غیب چینو هغه مغیبات هم علم غیب پکې هم او پاره کې وعده هم او پاره کې وعید هم لکه څنګه چې د قران پاک په یو صورت کې نه هغه دا ټولي خبري نو د یو صورت پیش کړي نو آلت داغه دی نشول پیش کولې او دلته چې لس ویلې دي نو وس سره اسانی کړي دا لس صورتونه تاسو پیش کړي صرف په فصاحت او په بلاغت کې خیر کپاغه کې احکام علم غیب وعده او وعید پکې نه خو چې صرف نه هغه په مطلق فصاحت او بلاغت کې د قران د لس صورتونو په شانتي نو د سې نه هغه تاسو پیش کړي نو دوی بیا داغه نه هم عاجز شول الله وی ودعو من استطاعتم من دون الله ان کنتم صادقین د الله نه ما سوا چې تاسو څومره هم مددگار کې دي شي هغه ټول چې نه هغه را وبلای فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله اوس دلته نه هغه الله بیا وی کچرته دوی تاسو له جواب در نکړو او نه بدر کړی د دې جواب چې نو هغه در کولې هم نشي د لس سوراتونه دی پیش کولې هم نشي فعلموا نو پوه شي انما انزل بعلم الله چې دا قران چې نو هغه نازل شوی دی د الله په علم سره د الله چې نو هغه نازل کړي دا حق او سچ قران نه او په کوم پیغمبر چې نازل شوی دا د الله پاک حق او سچ پیغمبر دی اوس دې کې حضرات نو هغه تفسیر خازن کې لیکلي وای په دې یو آیت کې دوه خطاب دي او دوه امر دي یو خطاب یو امر هغه په دې اعتبار سره دی چې د دینه مخاطب نه هغه مؤمنان دي حضور علیه الصلاۃ والسلام او مؤمنان چې نه هغه مخاطب دي او ولنې امر دادی چې تاسو د کافرو ته وایي چې تاسو د نه هغه د قران پاک په شانتي لس سوراتونه چې نه هغه پیش کی فإن لم يستجيبوا لكم بس کچری دی چې نو جواب در نکړی شي تاسو ته دی جواب تاسو در نکړلو فعلموا نو اے مسلمانانو تاسو پوه شئ چې دا کلام الله رب العزت په خپل علم سره چې نو هغه را لېږلی دی نو بیا به دغه آیات د اخرنۍ جملې معنی دا شي فهل انتم مسلمون اے تاسو چې نو هغه آیا غاړه خودون کې مسلمانان یې نو مسلمانان خو هغه ول نو بیا به معنی دا شي چې داومو علی اسلامکم په خپل د دقه اسلام باندې قائم او دائم چې نو هغه پاتې شي او دویم خطاب چې نو هغه کافر ته نه کافر په صورت کې ذکر داشي نو بیا بچ نه هغه داشي چې اے کافر تاسو چې څومره هم خدایان دي د الله نه ما سوا چې تاسو څومره هم مددگار دي نو دا ټول را وبلای مخاطب بمشي او امر بم داوي دشي نو تاسو دا ټول را وبلای او کدی ټول چې نو هغه فإن لم يستجيب لكم تاسو له جواب در نکړو دغه جواب دا غوي مجاز نه ولو فعلمون بیا تاسو پوه شئ چې دا قرآن دا د الله په علم سره چې نو هغه نازل شوی دی دا حق او سچ پیغمبر دی او الله ته نو هغه دا کلام نازل کړی دی فهل انتم مسلمون نو بیا به د دقیق معنی نو هغه دا شي چې آیا وسهم تاسو ایمان نه راوړئ عاجز شوی معجزه مهم ولیدله نو پکار خدا د چې وس تاسو ایمان راوړئ نو وس ایمان راوړئ والله اله الا الله او نشته جنو هغه بل څوک معبود سوا د هغه الله نه فهل انتم مسلمون پس آیا تاسو مسلمانان یې ان ایمان راوړئ الله دې موږ ته په اسلام باندې ایمان باندې نو هغه مرګ نصیب کړي او مداومت راته نصیب کړي فلعلک نشایت تو تارکون پر خودن کې بعضما بعضی آغا یوحا چې وحی کېږي الیک تا ته وضائق به او تنگیږي باغ سر صدر کستا سنا ای یقولو چې وای دی لولا انزل علیه ولی نازل نشول په د باندې کنز خزانه او جاء معه ملک یا ولی را نغلو د سر فرشتہ فإن انت انما انت بشکتو نظیر يرون کی والله الله پاک علی کل شیء په هر شی باندې وکیل نگهبان دی ام یقولون افتراه آیت وی وای چې دا قران د ځان نه جوړ کړی شوی دی قل نو تو ورته وای پیغمبر فاتو بعشر سور پس راوړی تاسو له سورتونه مثله د دې پشان یعنی فصاحت او بلاغت کې مفتریات د ځان نه جوړ شوی ودعو او را وبلی من استطاعتم سوک چې تاسو را بللی شي څومره مطاقت من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچری تاسو یې رښتینی
فإن لم يستجيبوا لكم پس کچری دوی جواب در نکړي تاسو ته فعلموا نپوا شي انما انزل بشک هغه نازل شوی دی نه دا قرآن بعلم الله په علم د الله و الله اله الا هو او دا چې نشته بل معبود سوا دا غنه فهل انتم مسلمون نو پس آیا تاسو مسلمانان یې